كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. پسٹیج باندې ناست د متحده مجلس عمل قائدین زعماء امت د ما ډېرو درنو ډېرو قدرمندو په اسلام مینو او په دین سر شیندلو خوږو وروڼو دغه عظیم الشان اجتماع باندې زه د مالکان تمام مسلمانانو ته تمام غیرتمندو ته مبارکي پیښوم په دغه کامیاب جلسې باندې تاسو دنیا ته پیغام ورکړ چې د عامو انتخاباتو نتیجه هغه د مجلس عمل په حق کې ده. الیکشن بلا 25 تاریخ باندې وي خو تاسو امت ته د نن ورځې نه زیری ورکړ. زما محترم وروڼو په دغه الیکشن کې ظاهره خبره ده چې قوم به یو وارې بیا دا فیصله کوي چې د ملک مستقبل واک د چا په لاس ورکي. قوم به د نوي سره یو نوی قیادت ټاکي. پارلیمنٹ ته به خپل نمایندگان لیږي. په کم ووټ چې قیادت بدلیږي، په کم ووټ چې حکومت بدلیږي، په کم ووټ چې نظام بدلیږي، هغه نه تاسو د خپل ووټ قدر و قیمت او د هغه اهمیت اندازه لګولای شئ. زما محترم وروڼو په دې وخت کې مسله دا ده چې په پاکستان باندې له 80 کالو نه مذهب بیزاره قوتونه قابض دي. که پارلیمنٹ ته که زمونږ د پاکستان بیوروکریسی ده که زمونږ د پاکستان معاشي او سیاسي نظام ده، دغه قوتونه په مسلط دي او دنیا ته دا وایي چې مونږ خو هم مسلمانان یو، مونږ خو هم جماعت منو، مونږ خو هم منځونه کوو، خو مونږ ډېر نرم اسلام دنیا ته وړاندې کوو. او دا علما او مذهبي خلک دا شدت پسند دي، نو مونږ ته شدت پسند وایي او ځان ته روشن خیال وایي. زما وروڼو په دغه نظریې او په دغه فکر ځان ته روشن خیال ویل دا د نن خبره نه ده. د نبی علیه السلام په زمانه کې هم د طائف یو وفد پیغمبر علیه السلام ته مدینه منورې ته راغی او پیشکش ورته وکړ چې مونږ ستا کلمه منو، خو په دغه شرط باندې چې زمونږ دا شرطونه به منې. په هغو شرطونو کې یوه دا خبره هم وه چې تا خو شراب حرام کړي دي، خو زمونږ محفلونه د شراب نه بغیر نامکمله وي. مونږ په هغې داسې عادت یو چې مونږ دا شراب پرېښودی نه شو، لہذا هر چند چې تا حرام کړي دي خو مونږ دپاره به حلال وي. نبی علیه السلام ته دا شرط پیش کړ چې تا زنا حرامه کړې ده، خو زمونږ نوجوانان اوس د دغه حرام کارۍ داسې عادتګري ګرځېدلي دي چې مونږ دا عادت نشو پرېښودی. تا که زنا هر څو حرامه کړي خو مونږ ته به حلاله وي. تا سود حرام کړی ده، سودی کاروبار ته د حرام ویلي دي، خو زمونږ یو تجارتي نیټ ورک ته په علاقه کې که مونږ په ځان باندې
دا سود حرام کو نو مونږ ته به لویه تجارتي خساره ورسي. دا شرطونه ومنئ او بیا هغه نه بعد مونږ ستا کلمه منو. دا روشن خیالي دا د نن زمانې خبره نه ده، دا ذهنیت د هغه زمانې نه را روان ده. خو نبي علیه الصلاة والسلام دغه تمام شرطونه مسترد کړل او غیر مشروط کلمې ته آماده کړل. ورونو نن هم زمانه کې د شرابو بې باکي هغه څه مسله نه بولي، فحاشي او عریاني او دغه لغر کلچر دا څه باک نه بولي په وطن کې. وای دې ته د اجازت وي اویا کاله ووتل. وای مونږ د جناح صاحب پاکستان غواړو. جناح صاحب چې کله د سټیټ بینک آف پاکستان اوله افتتاحي جلسه وه، جناح صاحب هغه خبره په ریکارډ باندې لیکلې ده چې د ویلیو چې زمونږ د پاکستان معیشت بنیاد به اسلامي تعلیمات وي، د مغرب فلسفه معیشت دنیا ته یا جنگونه ورکړي دي یا یې تباهیانې ورکړي دي. نن زه دې قوتونو ته وایم چې په پاکستان باندې دوی حکمراني کوي او سود نظام برقراره ساتي. د قائد اعظم دغه قول ته ولې نه ګوري او د ده دغه فرمان ولې نه عملي کوي؟ زما محترم ورونو دغو دوو نظریاتو کې جنگ ده. په دغو نظریاتو کې اوس یاد وساتئ چې اقتدار ته رسېدل او فتوحات حاصلول یوه زمانه وه چې دا جنگ به په تورو جنګېده، دا به په ټوپک باندې و، په توپو باندې به جنګونه او اقتدار ته به خلک رسېدل. لیکن نن هغه توره او ټوپک ستا د ووټ پرچې ته راغه. اوس ستا په لاس کې د ووټ پرچې دا ستا توره هم ده، دا ستا ټوپک هم ده. که ته دغه توره د حق په تایید کې استعمال کې نو بیا به حق ګټي، او که ته دا د باطل په صورت کې استعمالوې خو باطل به وګټي. زما محترم ورونو نن دا خبره مونږ تاسو ته دې پاره کوو چې تاسو کله هم مونږ اسمبلیو ته لېږلي یو نو دې مخلوق سره زموږ واسطه که آئین وایي چې د پاکستان نوم به اسلامي جمهوریه پاکستانی، نو دا خلک مونږ ته وایي چې دا اسلامي نوم دې کټ کړئ. مونږ د ملک نوم اسلامي قبول نه ده. مونږ د دوی دغه نظریې مقابله کړې ده. که د پاکستان آئین وایي چې حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي، مونږ په خپلو غوږو په خپلو سترګو لیدلي او کتلي چې دا د الله حاکمیت شق دا د آئین نه وباسئ. که آئین وایي چې اسلام به د پاکستان مملکتي مذهب وي، نو دې خلکو په کمیټیو کې ویلي دي چې اسلام د ملک نه وباسئ، د ریاست نه وباسئ، د سیاست نه وباسئ. چې څو پورې زموږ په سیاست او ریاست کې د مذهب عمل دخل وي دلته به فساد وي. اسلام ته د فساد نسبت کاو، مذهب ته د فساد نسبت کاو، ځان ته نه کتل چې کله د قومیت پر نوم باندې انسانان جنګي، کله د علاقایت پر نوم باندې انسانان جنګي، کله د مهاجر او د سندي په نوم باندې انسانان جنګي، کله د سرایکی او د پنجابي په نوم باندې انسانان جنګي، کله د پنجابي او د پښتون په نوم باندې قومونه جنګي. په ژبې جنګونه دوی کوي، په وطن جنګونه دوی کوي، په علاقایت نفرتونه دوی پیدا